الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بك أساول وبك أحاول وبك أقاتل ولا قوة إلا بك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام درنا پلور سره تاسو ورور عبدالرحمن خلیل، خپل پروډوسر اظهار محمود خلیل او تکنیکی معاونین سره دا سات سنو اف ام 89 او سنو اف ام 94 نه د پروګرام درنا پلور سره په دې امید سره چې تاسو به روغ جوړی وطن عزیز پاکستان، خپل ځان او فیملیز او امت مسلمه لپاره به کارګر محمد دو معاون او مددگار یې حاضر خدمت یو. ناظرین کرام، ډېر حسین لمحات دي. د اختر آمد دی او بار موسمم الله رب العالمین ډیر کرم کړی دی، بالکل یخنی جوړه شو. او د رمضان المبارک اخیری ورځې دي، یو څو ورځې پاتې دي، ملمه دی. آینده کال الله ته پته ده او شاید چې دا روزې زموږ قبول شوي وي، خو پکار دي چې موږ دا دعا وکړو چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله رب العالمین زموږ دا روزه او دا ټوټه پوټه اعمال دا قبول کا، زموږ دا وړو کې منډه، زموږ دا لږه شانتنده او لوګه او احتیاط دا قبول کا الله رب العالمین. او کدا دې قبول نه کړ موږ برباد شو، او کدا دې قبول کړ موږ پار شو. جناب ابراهیم خلیل الله ورسره اسماعیل ذبیح الله علیهم السلام بیت الله جوړ کو، د الله په حکم باندې کعبه جوړی، تعمیر کعبه کوي. او چې کله دا کعبه جوړه کړو به ویل ربنا تقبل منا، الله دا جوړول د کعبه قبول کړه زمونږ نه، انک انت السمیع العلیم، تا اوریدونکي او پوهې چې دا کار مونږ ستا په رضا کړی دی. وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، زمونږ توبه قبول کړه او ته توبه قبولونکی وي. لہذا د قبول چې کوم خبره ده دا ضروری ده چې الله مکه که یو عبادت قبول نشي دا ډېر نقصان دی. 09152541143 09152541143 زموږ ټلیفون شمیره ده. مونږ سترګې په لار یو چې تاسو ټلیفون کال وکړئ او مونږ تاسو ته رهنمایي درکړو. الله دې توفیق مونږ ته راکړي، تاسو ته دې درکړي او قبول دې کړي. نن زما چې کومه موضوع ده هغه د دې میاشتې د لیدلې پرون زموږ څه ملګرو ته پوښتنه وکړه، خو ما سره چونکې موضوع پرون بدله وه او ټایم هم نو. دې کې یو سمپل خبره زه تاسو ته کوم چې زما کوم انډرسټینډینګ او تفهیم دی، الله پاک توفیق سره د محمد رسول الله درود برکت سره صلی الله علیه و آله وسلم، الله دې ستاسو ټول مشکلات حل کړي، زموږ مشکلات دې حل کړي، مده موږ ظالمان کې مده مظلومان کې. الله دې زمونږ بدل والی د هغې خلکو نه چې هغې باندې زمونږ بدل پور دی، په خپل قهر مونږ ته بدل نه اړو. د میاشتې باره کې کلیر خبره ده، صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غم علیکم فاکملوا العدة من شعبان 30 هم دی او بیا د اختر هم دی. وی تاسو د خپل رؤیت مطابق یعنی لیدلو مطابق اختر وکړئ، روژه وکړئ. او دې کې بس مباحثې نه دي پکار چې زه د سعودي سره کوم، نو بیا سعودي سره خو مونځ د مازدیګر لا شوی هم نه دی، تا بیا د مازدیګر مونځ وکړو، نو بیا د هغه ماښام مونځ سره مونځ هم کوه، او د هغه د حج سره دلته بیا پاکستان کې خپل حج کوه، او خپل اوقات دي خپل دغه دی. بهرحال دی کې د علماو اختلاف دی، په دغه اختلاف کې هم زه نه ځم. انډرسټینډینګ زما دا د تفهیم د حدیثو په رڼا کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې د خپل ملک سره د خپل بلد سره روژه او اختر پکار دی، دې سره جنګ هم نه دی پکار. او دې کې ټول نه همه خبره چې زه دا کوم دا به ریاست تعین کوي. ګوره
ما صحیح حدیث تاسو ته ویلو چې یو سړی که ځان له میاشو ویني او په دې اجتهاد د علماو هم دی یو سړی به اعلان نه کوي د عام خلکو منځ کې ریاست ته به ځي لکه دلته رویت هلال کمیټې ده عبدالخبیر آزاد نوم یې یو عالم دغه د چیرمین دی او د پاکستان زونل کمیټه هم شته. افسوس دا دی چې بیا بعضې خلک په زونل کې هم دي او په مرکز کې هم دي دا دواړه اړخه خوري نو دواړه مخې خوراک نه دی پکار بس سټینډینګ فتوا چې کومه ده خلک دې ما ته وایي چې عبدالرحمن دی او دا ډېر ښه سړی دی نو څه پې کومه چې الله ما ته ښه سړی وي منافقتو دا شیونه هم نه دي پکار چې زما پړه کې رایه یو ده په ټي وي او په ریډیو مې رایه بله دا غلطه ده والله چې سر مې کټ کوي چې تاسو ته هغه خبره وکړم چې د رسول الله خبرې د ابوبکر صدیق خبرې د عمر فاروق خبرې د علي او عثمان او طلحه او زبیر عبدالرحمن ابن عوف رضوان الله علیهم اجمعین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خبرې او که ته پې خفه کېږې نو خفه شو خو زه به د خپله غاړه خلاصوم الله تم او جناب محمد رسول الله تم صلی الله علیه وسلم نو صفا کیسه به کوو کلیر کیسه او دا د منافقت نه به راوځو چې دلته په یو کمیټه کې هم کار کوم او د تم ځان ښه کوم دلته مې اختري او عوامو سره او هلتې په مرکزي کې ویم چې زما خو اختر نه دی نو دا شی نه کوم والله کې وکړم دا مې د بلا عمر نه په ټي وي کې مو په ریډیو کې مو تاسو ملګرو ته د دین خبره نو مطلب دا دی چې پرون ما د قریب حدیث بیان کو په شام کې قریب میاشت لیدلې وه معاویه صاحب لیدلې وه او دی چې کله راغو سعودي عرب ته دلته نه و لیدلی شوی د روژې پوره وې او سبا په سعودي عرب کې لا میاشت دلته نه و لیدلی شوی شام کوم ځای دی سعودي کوم ځای دی په دې سوچ وکړئ زه تفصیل ته رسم عباس رضی الله عنه چې د کبار صحابو کې ورته ویل چې ما خو جی میاشت لیدلې ده او معاویه صاحب هم لیدلې ده قریب وایي د یو تجارتي سفر و ورته وایي چې الم تکتفي برؤیة المعاویه معاویه خو صحابو کې ټاپ صحابي دی کاتب وحی دی رضی الله تعالی عنه نو هغه هم لیدلې ده نو الم تکتفي او ته په هغې اتفاق نه کوې هغه باندې هم یقین نه کوې ویل یقین هكذا امرنا رسول الله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته مفهوم یما ویل ما د رسول الله نه اورېدلې دي نو زه د معاویه صاحب په خبره باندې د شام په اختر نه کومه په سعودي کې به اختر کومه یا په سعودي کې روژه نیسم په شام کې روژه خپله د سعودي کې خپله دې نه څه مطلب دی دې خبرې نه دې مطلب دا دی چې صحابو دا اهتمام کولو چې خپل بلد باندې په خپل رویت باندې به اختر هم کولو او روژه به هم کولو یو استاریه یو ځای دی استاریا دا د مکې نه چې ته ځې په لاره کې مدینې سره راځي هلته یو سړي میاشت لیدلې وه صحابي ته وویل چې استاریه کې مونږ میاشت لیدلې ده او ورته ویل وما لنا وللاستاریه زمونږ د استاریې څه دي په میاشته کې دې خپله وینو زه به خپله وینم بس دا مسله حل شوې ده په دې باندې بحث اړو کوئ ما یو ټلیفون کال ته ځو جی السلام علیکم السلام علیکم ډاکټر خوش آمدید ویم چې څوک د کم ځای نه پېښور یونیورسټۍ نه ستاسو خور خبرې کوم جی خور بیبي څه پیغام لري څه پوښتنه لري پیغام دا چې یو ماشوم هم ناسته اعتکاف ته نو هغوی چې ده د شپې چې ټوکنینو بار دا ته راوځم واک کولی شم انګړ کې نه ګراونډونو کې د واک نه کوي که نه اعتکاف دا دی چې دغه چې کوم ځای ناسته دې کې د واک کوي چې واک ګراونډ کې کوي خو بیا خو د اعتکاف خراب کو که نه ما وی لکه شپه کې چې راوځم که نه نشي راوتی او بل دا چې د دې روجو نه پس دا شپږ روجې دي نو په دې بیا که زه ترټې مینه لږ وضاحت پې وکړم نو ما ته مو کې د ټولو خویندرونو ته مو کې که د چا پې وس راځي ونیوي شي چې ویې نیسو دا چې تفصیلي وایم تاسو دعا وکړئ په رسول الله درود ووایئ موږ ته دعاګانې وکړئ او جی دا اظهار محمود صاحب ته مې دعاګانې وایوې اظهار محمود درته سلام کوي جی الله هم ډېر خوشحاله کړه دا یونیورسټۍ والا خور دی الله هم خوشحاله کړه زمونږ یو ډېره درنه خور بیبي د یونیورسټۍ نه ټلیفون کړی حدیث کې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث کې ورا دا تسلسل د دین ورکوي الله دې توفیق تاسو ته هم درکړي موږ ته فرمایي چې من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان روژې ونیوي او ایمان سره چې مسلمان یو د نیت ته ثواب ورسره نو الله به د ګناهانې معاف کړي جواب درکوم یو بل کال ته ځو بیا راځم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مناسب دی الله دې ډېر خوشاله کړي څوک د کم ځای نه سجاد ټیلر خبرې کوم نړۍ سره مناسب ټیلر صاحب دا خو باتا باندې رش ډیر الله دې لاسونو باندې برکت واچو خلکو لخي کپڑے جوړ کړو خپه کوما ها جی د تاسو دعاګانې ادا کوي صاحب الله دې برکت کا موږ سره امين جی امين ها پرون ورېدو بل بیا مې لګلم خپه شو پرون یو ملګری دسه عجیبه غونې سوالونه کول مې د دې سوالونو څه ضرورت خیر دی خیر زړه چې موږ وړل وی ساتو زمونږ غرونه دي کله کله دی چې دا مولوی صاحب نه لګ مایوس نه په موږ باندې راشي
او یو نه زه هم لکه چې کوم سوال موږ له ستادین لکه دا هیڅ ضرورت نشته دی کنه بالکل څه مسلې ته پوښتنه کی جی چې عوامو ته دور چې دا خوريږي کنه بالکل بالکل الله دې قبول کړي بس یا خپل ماشاءالله ډېر ښه جواب ورکړو خو ځین انسان الله خپل شي راو سپورې موږ دونه عمر تیر کو موږ څه په دې نه ځان خبر نه کوي دا مېش سونه دا څنګه دا څنګه نه دا الله دې معافي وکړي سجاد صاحب ټول شاګردانو ته دې زما سلام وکړه وعلیکم السلام وعلیکم السلام الله پاک سجاد صاحب موږ سره تاسو خبرې اورېدې ښه الله دې ته خیر ورکړي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله او كما قال صلی الله علیه وسلم وی چې د رمضان روزو نیوي ورپسې په شوال کې شپږ روزو نیوي شپږ دا داسې ده لکه چې د ټول عمر روزي یا ټول کال د روزي دهر مراد ده نو دا روزي که څوک په یو ځای ونیسي ډېره ښه ده د اختر په دویم هم شروع کولی شي خو د شوال په میاشت کې به خامخا نیسي او که یو نیسي بیا بله نیسي پکې قضا هم راوستی شي خو شوال کې به نیسو الله به درته د ټول عمر د روزو اجر ورکړي د ټول کال د روزو او موږ ته هم دعا وکړي دا خامخا ونیسئ یو بل کال ته ځو جي السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید ویم چې څوک د کوم ځای نه سجاد خبرې کوم دي کوټ روډ نه سجاد صاحب په خیر راغلی جی سجادي مولوي صاحب خیر دي الله دې هر څه قبول کا جزاک الله دا یو معلومات نه کړو چې سرسایه باره کې لکه دا وړسونه دي پیسې خو دي 300 یا دي 320 یا دي وړه خو بس احتیاطاً 3 کیلو دي نو 2.5 کیلو دي خو 3 کیلو دي ورکړو ډیره بخي 3 کیلو سړی سر جی ٹھیک شو دي مهرباني سرسایه باره کې کوارټر نظم یو رو ټلیفون کړو سجاد صاحب دې ته جواب ملو شو بل کال ته جی السلام علیکم جی السلام علیکم بخیرونو جی وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان جی زه ستاسو خور ته تیمرکلی نه خبرې کوم بھائی جان جی ما ویله زمونږ د ژوند ملګری وفات شوی دی جی او زما ماشومان دي او په موږ باندې 14 لکه روپۍ قرض هم دی نو چې موږ له بل څوک سرسایه راکړي جناب نو موږ یې چې بل له ورکوو دا زمونږ کېږي او کور هم پردی دی او مالي حالات هم خراب دي خور بیبي چې تاله څوک سرسایه خو به تاله خامخا درکوي ځکه ته خو ډېره مستحق یې نو بھائی جان نن سبا خو هر څه مخته ملازې شوي دي بھائی جان دلته خو حالات لکه داسې نه دي لکه په دې ریډوانو کې ډېر دا ملایان په هر ځای کې لګیا دي خو لکه مستحق خلک څوک نه پیژني بھائی جان نه خیرات زکاتي سم نه زمونږ حالات ډېر ګډوډ دي نو ما وی چې زه د دې بھائی جان نه زه په مخه ویم زه ورته کال کوم خو ما څه نمبر نه و اوس مې یاد کړو نو ما زه به دې ورته رینګ کوم چې زه به دې ونه د خپلې مسلې حل زده کوم چې څه وایي مونږ ته الله هم خوشحاله که خورې ته څه مسله تپوس کې زه پوه نه شوم ویم چې لکه مونږ څوک په مونږ باندې لکه 12 لکه روپۍ قرض هم دی او کور هم پردی دی مالي حالات هم خراب دي او د ژوند ملګری مو وفات شوی دی ماشومان دي نو ما چې مونږ له څوک سرسایه راکړي نو زه د دې نه خپله سرسایه ورکولی شم بالکل ورکولی شي بالکل ورکولی شي ټیک شو بھائی جان ټیک شو دعاګانې وکړه الله دې مشکلات حل کا دا بچی به الله لوی کې دا مشکل به الله حل کی ان شاء الله مونږ ته دعا وکړه مونږ ته دعاګانې کوي بھائی جان تاسو پاک خلک یې مونږ په دعاګانو کې الله دې په بچو خوشاله کړه دا ژوند مرګره دې الله وبخه او داغه مرګ دې الله تاسو د پاره برکت وګرځي چې داغه برکات جاری ساری او دې الله وبخي امين کې بھائی جان تاسو دې الله ډیر کامیاب کړي الله په ژوند کې برکت کړي عمرونه ډیر کړي ډیر مهرباني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا ژوند چې دا یو امتحان دی او سجن المؤمن دی د مؤمن لپاره جیل دی خور بیبي دا درد موردو الله دې موږ له دومره طاقت راکړي چې داسې الله دې طاقت راکړي چې داسې خلکو سره موږ مرسته وکړو او دا یاد ساتئ چې په چم ګاونډ کې څوک خلک وي او ستاسو په چم ګاونډ کې داسې خلک وي نو ستا زکات هم په بل چا نه کېږي زکات هم دی له ورکې خیرات هم دی له ورکې سر صاحب هم دی له ورکې د کور قریب هم دی له ورکې او که دې بار یوړه نو ګوره هغه ثواب دې دومره نشي لکه چې په دې کم ثواب دی نو مهرباني دې وکړي داسې خلک ما ته ډېر افسوس دی چې اسلامي جمهوریت پاکستان چې نن د کوهستان سکینډل باندې زما یو ملګری دی لحاظ علي هغه سره مې یو پروګرام کې اووي چې 30 ارب روپۍ والې شوي دي یو ډېر مالدار سیاستدان راته یاد کو ویلام پکې شامل دی اوهو مالدار خو اوس دا خلک پکار دي چې ریاست پاکستان سم سزا ورکړي او ځوړندې کې ترغې ته چمړه وباسي چې تر کومه دا پیسې ته وصول کړي ني چپړاسیم پکې شل کروڑ روپۍ والي دي دا د کم ځای مسلمانی ده او دا د پاکستان د بنیاد کمزوري کولو خلک دی والله که په دفتر کې رانغل کینی
خو دعا کوه چې واک مې خپل شي او زه د ریاست هغه واکدارانو ته د خپل سنو په وساطت سره وایم هغه پالیسی میکرز ته وایم هغه افیسرز ته وایم چې پالیسی جوړي چې د الله نه د ویریږي د دې خلکو خلاف ته ډېر سخت یو اقدام وکړي شي نو دا به هله بیا ټیک کېږي او کوم چې د خور بیبي پوښتنه وه هغه دغه وه چې د دې خلکو مرسته دې وشي یو بل کال ته دو جی السلام علیکم وعلیکم سلام استاد جی ستاسو کور صاحب ته دوا سلام کوم الله هم خوشحاله کوي اظهار محمود هم سلامونه کوي جی ډېره مهرباني ما پې سلام وایو وعلیکم ګلاب خان ماما ما ګلاب خان ماما زنده‌باد څه پوښتنه لري او شعر به هم راته وایي شعر به مې ته وایم پوښتنه دا وایم چې په ولایت پنجاب کې میلان کړی و چې پنسن به میلاویږي او دلته یې موږ ورټیر اولداران یو کوټې نه راغلي وو که نه او جی ولایت ختم ما خو غسل و خطا شو نو هغه حمزه صاحب وایي جی وایي څوک چې په لار کې د وفا پاتې دی واه هغه نیمګړی نیمه خوا پاتې دی پرون یې کړي وه واده د 20 سالو نن خو سبا نه دی سبا پاتې دی وار د مردانو د وصال راغلی وار یې خطا کو وارخطا پاتې دی حمزه چې پس له مرګه هم سته وصال دغه ارمان په زړه زما پاتې ډېر ډېر سلامونه دي ګلاب خان ماما زنده‌باد زنده‌باد ګلاب خان ماما زموږ د زړه اواز تاسو سره شیر کو زنده‌باد دی د مشرانو ته او د اولدار ریټایر دی الله دې د دې په ژوند کې برکت واچي زموږ ژوند کې د برکت واچي او خدای پاک دې وکړي چې زموږ د مرام خپل ځای تور شي او بل کال ته جی السلام علیکم السلام علیکم خوش آمدید ویم په جنگلو بکوي شي سر جنگی چل مجاهد خبرې کوم د پړچینار نه مجاهد زنده‌باد پړچینار کې موسم څنګه دی موسم هو سرجی والا بس ډیر یخ دی د درې ورځې کېږي چې بارون ټیټ دی واه 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 ډوره مزه دی پکې چې ډیر یخ موسم دی ډیر زبردست خوند کوي آباد دی وی پاکستان دی آباد دی زر څنګه تاسو خو وي خیر دی مجاهد صاحب څه پوښتنه لرئ پښتنه خدا دې سرباز درې جاده کنه په کور دادې څخه ملونه سړی وکی لګي تروي مروي وکی کنه جی نو شریجه په کور د ډیره خولي ښه مزه ستې راشي زنده‌باد مجاهد صاحب څه کار کې څنګه څه کاروبار کې کاروبار خو موږ دکان دی کنه د منیری والا ښه دا په پړچینار کې دی او پړچینار کې بس تا موسم دی خل خوشاله کا ریټونه ارزانو چلو چې خل درته دعا وکړي زه لا ویو بخته زنده‌باد مجاهد صاحب د پړچینار نه د یخې سیمې نه پېښور کې زبردست یخني دی او بل کال ته ځو جی السلام علیکم خوش آمدید ویم جی څوک د کوم ځای نه امین خان افریدي خبرې کوي خلیل خان صاحب زنده‌باد امین خان افریدي امین خان څنګه حال دی وایه پوښتنه کوه مفتی صاحب د موسره ملګري په یوه خبره باندې چیړ کړی و خو ما ورته وویل اوس به یې تونه اوري لږه یې اکسپلین کړه په دا کې یو کال راغللو و ملګری نوسته هغه وویل چې غریب سړي سرسایه نه کېږي ما ورته وویل چې دا په هر سړي باندې سرسایه کېږي که هر څومره غریب سرسایه به ورکوي نو ته دا لږه اکسپلین کړه چې دغه څه ترتیب و طریقه ده جواب در کوم زمونږ یو ورور ټلیفون کړی امین خان افریدي سرسایه به غریب هم ورکوي مالدار هم ورکوي رسول الله حکم کړی دی صلی الله علیه وسلم خو شرط دا دی چې غریب له به ته ورکې دغه باندې خپل هم کېږي خو د هغې نه به دې سرسایه خپل ورکړي خو ده ته معاف نه ده یعنی غریب به هم سرسایه ورکوي بس لنډ جواب یې دغه دی یو بل کال ته جی السلام علیکم کال شاید ډراپ شو نو سرسایه مطلب دا دی چې دا طهرة للصائمین دی دا روزه کې څه ګناه نه شوي دا پاکوي نو غریب به هم ورکوي مالدار به هم ورکوي دا سټینډنګ آرډر دی او غریب به په خپل علي دې کې خبر نشته دی یو بل کال ته جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بخیرونو جی څوک د کوم ځای نه د سوات نه خبرې کومه برکت شاه مې نوم دی برکت شاه سوات ته سلامونه څه پوښتنه لري پوښتنه خو دا لرم که نه په دې باندې ښه پوره بیان وکړه جی دا ډېر خلک دا سرسایانې نه ورکوي که نه دا سرسایانې چې کومې دي که نه کومې چې مقرر شوي دي او موږ خلک ورکو غریبانه وله دا ډېر خلک نه ورکوي دې دپاره څه حساب کتاب دی دوی ولې دا کار کوي او دا دوی ورکوي جواب درکو سرسایه باره کې زمونږ د روډ ټلیفون کړی سوات نه وایي چې خلک سرسایه نه ورکوي خلک چې سرسایه نه ورکوي دا خو نقصان دی
فرض رسول الله دا واجب ده ضروری ده فرض ده صاع من تمر او صاع من شعير او دا خو اورډر دی د رسول الله دې څنګه نشي منل دا به خامخا ورکوي یو بل کول ته ځو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحب بیا راغلم. جی خوش آمدید. دا مې داسې په دې دماغ مې داسې بوجي نو دا مې هېر شم خدای ضروري خبره مې هېره شوه چې د اختر مبارک مې ورته ویلې وي د روجو تراویح مې ورته ویلې وي. الله هم خوشحاله کړي چې ستاسو د مبارک الله دې قبول کړي. والله امین امین امین. همداسې مې په دماغ بوج راشي چې راته سسته داسې څه ووایم چې شپه ورځ خو د قرآن او وظیفو دې ته ناسته یم خو داسې مې دغه شي نوت مې وي خدای بیا مې میلو کړي بیا خو به بخیر اختر شي. الله هم خوشحاله کړي چې ستاسو مبارکي راورسېده او زموږ طرف نه مبارکي قبول کړه. دا بچی دی چې کوم اعتکاف ته ناسته دعا درخواست ورته وکړه په جناب رسول الله باندې درود یو سل ځله ووایه موږ ته دعا وکړه. ډېره مهرباني. شکر دی دا خو وایم ستاسو برکت دی. مهرباني الله هم ژوند کې برکت واچوه. امین امین. تاسو ټولو ته مبارک شه اختر او آمد دی خدای پاک دیو کې شي دا اختر زموږ دغسې ښه تېر شي. او بل کال ته ځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب خیر. خوش آمدید. ویم چې ډېر خوند یو کو څوک د کوم ځای نه؟ زه سیف الله خبرې کوم ضلع خیبر باړې نه. باړې نه سیف الله صاحب خوش آمدید درته هم څه پوښتنه لرئ؟ زه مفتی صاحب دا خبره کومه که نه جی چې ستاسو اواز ټوله دنیا اوري که نه جی په دې اختر کې د هوایي فایرنګونه نه دي په دې باندې لږه خبره وکړه او د خلکو ته ووایه چې دا ونې کې پوه شوې په دې سات په خبره کوم. ما خرابوي سیف الله صاحب اوس په خبره کوم. زګ سیف الله افریدي صاحب موږ سره ډېره ښه پوښتنه وکړه په هوایي ډز باندې که ستا یو سړی ولګېدو نو قتل کې راغی او دا قتل عامد دی که معذوره شو تر قیامته د الله جرمدار او که دا پټاخه دې خلاصه کړې دی په دې چې کومې پیسې تللې دا ګناه کبیره ده د الله جرمدار او د شیطان رور دې ته د شیطان رور ویلی شوی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین نو دا ډېر سخت جرم دی. یو بل کال ته ځو. السلام علیکم. دا ډېر سخت جرم دی او اسمان دې په ډز ویشتی دی. الله په تا نه د دې تپوس کې لحاظه خپلې ټوپکې سنبال کېدی او د ډزو نه پرهیز وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. خوش آمدید. ویم چې څوک د کوم ځای نه؟ خوشحاله او باسي مفتی صاحب ملاګور نه سبزلي خبرې کوم جی. ملاګورو ته سلامونه. سبزلي صاحب روغ جوړې ښی؟ خوشحاله او باسي ډېره زیاته مننه کوم. بس تاسو ته سلام او تاسو ټیم ته سلام. ګلاب خان ماما ته سلام او ټول اوریدونکو ته او پاکستان ته خصوصي دعا صاحب چې وکړي او ورپسې ایران ته دعاګانې. الله هم ډېر خوشحاله که دعاګانې به کوو. تاسو هم دعا کوئ. ډېره زیاته مهرباني. اظهار محمود صاحب ته سلام کولو مونږ ته سلام کولو علیه وعلیکم سلامونه. یو بل کال ته ځو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. غلطی کې ما نه شاید کال ډراپ شو معذرت خوایم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. ویم چې څوک د کوم ځای نه؟ تیمرګره نجیب عمر زاده. تیمرګره کې خیر دی عمر زاده صاحب تاسو ښه یئ؟ خیر نجیب شکر تاسو ښه یئ؟ الله خوشحاله ساته. دا راته ووایه چې دا تیمرګره چې دا خو لوړ دیر دی که نه؟ او یو دا خو لوړ اپر خو ډېر بره دی. اپر بره څه پوښتنه لرئ؟ تقریبا د تیمرګره یو 40 کیلومتر بره ده. جی جی. او یو تپوس مې کوو چې ما یو سپرس کا نن سبا کې د چینو 7200 روپۍ قیمت دی که نه؟ جی. او په یو قیمت باندې چینی شي په یو تروړه کې چینی ورکوټ راغلی په یو کې غټ راغلی. جی. دا یو تروړه ختمه شي سایر بل ته بل وراچي نو په دې کې د ملاوټ خبر راځي که نه؟ نه په دې کې خو ملاوټ نشته. نقص چینی چې یو ځای وي غټو وړو کې خیر دی ځکه دا خو ستا ګناه دم نه. بل دا دی چې چینو کې ته ملاوټ کې بل شی پکې چې دغه ملاوټ دی او په یو قیمت کې راغلی. په دې کې ستاسو ټماټر هم شو که نه اوس یو قیمت کې ټماټر راغلی یو کرټ خور شي یو خراب وشي. هېڅ باک نشته. هېڅ باک نشته. هېڅ باک نشته. صحیح دی. صحیح دی. ډېره مهرباني. چې کوم شی د کپنې نه په کوم حال راغلی وي ته په هغې کې مجرم نه یې چې ته پکې په خپله ملاوټ کې په دې کې مجرم. کوشش پکار دی چې ښه شی خلک خرڅ کړي او ښه شی وام خلي. بهرحال بس دا اوس د کاروبار د اصول د جوړ شوي دي چې لږ غوندې دوکه زیاته ده. الحمدلله داسې ملګري داسې وروڼه شته تیمرګري نه چې کوم ملګري چې دی د حلالو خیال ساتي او دا ساتل پکار هم دي. ما یو حدیث کتو چې مړی به د 1 روپۍ پورې په قبر کې ځوړند دی په پردی 1 روپۍ باندې. تاسو سوچ وکئ مونږ ثابت خان په بډه کړي دي او جومات کې داسې اذان کوم چې لوډ سپیکرې مې ټولې وشلولې
او دا پریږي کې وي چې بل ځان دی په سپینه وړای کې بل دی په پلوسه کې بل دی ازانونو تم کار ویلې دي دا ډیره خبره ده خو چلته خېټه کې حرام. ما پر خپل جمعات کې زمونږ مرګره دی عزیز الله محمدي زمونږ استاد هم دی مرګره دی عالم دی زمونږ استاد دی هغه ته ویل مال داسې کار دی چې کوس یو فرشته الله راولېږله او په دې اولنی صف کې دا کیسه شروع کړ چې یاره عبدالرحمن په خېټه کې څه دي او ځالکه ستا مونځ نه کېږي داسې بل ته ویل نو جمعات خو به خالي پاتې شي کېدای شي دا دوه کسه پکې پاتې نو ټولو تختي کنسپٹ چې کوم دی که نه انډرسټینډینګ او تفهیم هغه بالکل د سره شته نه او خانم په بڑا کړي دي मुझको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी मुझको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन یو طرف ته په کفن پسې خلمري وي څوک په تختو باندې پراته دي څوک په کفن پسې اریان دي په تختو پراته دي او د چا خوښیږي نه چې کومه جوړه واغوندمه والله زه بعضې مریضان پیژنم چې هغه سره د سر د درد د ګولۍ پیسې نشته دي او داسې خلک پیژنم چې په 15 لکه لوپټالي زوی یې لور له په کویدن کې دا به ټول الله تپوس کړي دا داسې خو نه ده که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ یخې اوبه راغی کجورې خوړلې به یخې اوبه راغی یو باغ کې تشریف فرماو ویل ولا تسألن یومئذ عن النعیم الله به د دې متعلق تپوس کوي چې دا یخې اوبه مې درکړې وي تا د دې څه کړي دي رسول الله دومره یریږي ته سوچ وکړه صلی الله علیه وسلم دا سره چې ته خو 50 قسمه شی نه په جماعت کې خوري الله زمونږ محاسبه ومکي او خواته ګاونډي غریب د لوګي مړ شو هغه ټنډې پخړې دیو ماشومان ټنډې خوري نه وی بچیانو بیا څه دله درکمه دا ډېره خطرناک خبره ده حدیث ویم خو یو ټلیفون کال ته ځو جی السلام علیکم السلام علیکم سړي خوش آمدید ویم جی سلامونه والله صاحب خدای ودم خیری الله دې ډېر خوشاله که څوک د کم ځای نه شیخ امین جان خبره کوم څه کېږي دي امین جان صاحب یووارې بیا درته خوش آمدید وایو اظهار محمود هم درته سلام کوي سلام کوم استاد خبره به دې خوږې دی او ما دا ویل چې یو موضوع خبره کوله یو چې دا 130 مرتبه چې څوک دا درود شریف وایي کنه جی نو چې دا کم ضرورت کم تر کم دکري اخره برابرې دا حقیقت سره دا جی مولوی صاحب د ځان نه خبره کړې ده خو زه درته په دې کې یو حدیث ته رسول الله وایم تاسو غوږ کېږئ شیخ امین جان صاحب خبرو کړه 130 او 140 چې کوم ځای کې مقرر نو هغه رسول الله مقرر کړي صلی الله علیه وسلم دا د ځان نه خلکو بعضې وظیفې جوړې کړې دي 15 لکه ځل مې سبحان الله ویل نو بیا تا دا روټۍ کم ټایم کې خوړه تا دا بچي له زعفران د کم څنګه وړه چې زعفرانو پسې ګرځېدي چې تا یو نیم لږ ځل سبحان الله ویل خو ته خوځېدلی هم نه دا شریعت کې نشته شریعت کې هغه قید دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله وبحمده سحر کې چا سل ځل ویلي نو الله به د سمندر د زق قدر ګناه ورته معاف کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مانځه پسې سبحان الله 3 ځل الحمدلله 3 ځل الله اکبر دا به 4 ځل ویلي نو دا دین دی درود برکه یو صحابي راغی یا رسول الله زکه دعا کې په تاسو درود څومره وایم صلی الله علیه وسلم مفهوم هم زر رسول الله علیه السلام ورته دومره دعا کوو نصف درود وایو یا سلورمه یې سودا مفهوم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تاغه صحابي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کزه اړو دعا نه غواړم صرف درود وایم بس دا وایم چې اللهم صل علی محمد 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 ویل کدا دی ول خو بیا به ټول غمونه الله ختم کی او ټول پریشانای به الله ختم کی او مشکلات به الله ختم کی مفهوم نو درود دا مطلب دی چې څومره ویل شي بس سلزل وایا 200 ځل وایا زرزل وایا د جمعې پر ورځ خو کم از کم زرزل وایا الله دې توفیق درکړي د جمعې مونږ نه پس یا مخ کې یا د مازیګر کې او د جمعې په شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا درود الله ما ته رسي تاسو او صحابي ورته چې رسول الله تاسو خو په قبر کې بیا نه یې کنه محمد پاک ورته فرمایي صلی الله علیه وسلم چې پس بکه حرام دي چې د نبی وجود خوري زبم دغه سی په کور کې رسول الله تاسو درود الله پاک رسي نو دا ډېر اهم پښتنه وجه دا تاسو زمونږ سو مینوال دي د شور نه افتخار او د سوات منګور نه یاسر او د شن نه ارشاد مردان نه زمونږ مینوال شاسوار او د بونیر نه مروان داسې نور بلها د کیتاڼۍ نه دیر نه محمد انور د نیزه وړی نه انور علي و منصب علي او
د بني ګل نه جلال او اجلال الله پاک تاسو ټول سره خو کی چې تاسو پروګرام اورئ مونږ ته داد را کوي دا اصل کې د دې دین دی چې د دین کم پیغام مونږ درکول غواړو ازمو خپل خبرې نه دي د دین اسلام او د رسول الله خبرې دي الله دې قبول کړي او کال ته زوجي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام مفتی صاحب خیر الله دې خوشاله کړي څوک د کم ځای مفتی صاحب تاسو وختي خبره وکړه چې سیاستدانانو دونه پیسې والي نو دا دلته همدا کوي به چې راشي اسم نه او چې بیا کله دې درې څلور کال حکومت کې به بیا رپتیاني او د غریبانو بیا په خېټه کې دوزخ اچولې وي بیا په خېټه کې دوزخ اچولې خو دې کې ګناه زمونږ هم ده که نه زمونږ پکې داسې ګناه د مفتي صاحب څنګه لکه دوی ته فل حکومتونه ورکړه مولیانو ته مونږ فل حکومتونه ورکړو فل حکومت د هغې وزیر اعلی د هغې ټول منستران د هغوی وو هغوی سم نه کړو نو دا نور به نو بس مسله خو په مونږ کې هم ده او ریاست پکار دی چې د دې نه چمړه وباسي چمړه په ژوندونې بیا به د پلار مغلا ونه کړي بالکل مسلم کنټري کې څومره ته سوچ وکړه چې د 8,000 د 80,000 پټرول یو افسر د سپې پکې ګرځي زما د ټیکس په پیسو کې د وطن عزیز پاکستان د ټیکس او د بنیاد په پیسو کې نو اخر د دې وسلار کیږي مفتی صاحب دا نن حکومت کې راشي او سبا په فور کې لس گاڑی ولاړي او مکه وسره سیکل پانچر سیکل ورسره ني پانچر سیکل څه کې څوک پریدي نه جی نو هغه څوک نه پریدي او دا بیا دونه مخکې شي بیا ورو په خاندانی نیکونه او نوستیو کړوسی بیا ټول په بنگلو کې جی بالکل الله دې توفیق راکړي په جناب رسول الله درود وای پاکستان ته دعا وکي او کوشش وکړو چې د ملک په خپل ټیک کول بیا وارسه ټیک شي ډیره مهرباني دې نه سمېږي دا چاته سمېږي نه مایوسی باندې خو سمېږي به اخیری ما ته خو اظهار سے اشاره وکړ چې ټایم ختم شوی دی الله دې خیر وکړي اخترم ډیر مبارک شه زما بیا د اختر نه پس پروګرامي الله ارس قبول کا بیګاله ټول کې نه یو 2 رکعات وکي الحمد وای ولدوالین امین پوری قل هو وای په درود پاک وای بیا دعا وکي چې یا الله دا روجم قبول کړي ما ته خاص دعا وکي پاکستان ته زما پروډوسر سے اظهار محمود ته زما فیملی ته دعا وکي زمون فیملی ته ځان ته دعا وکي خپلوانو ته او یا الله دا روجم قبول کړي یا ټوټه پوټه اعمال دا قبول کی بیا اختر ته لاړ شي اختر کی او بیا د دعا کې اخیری کې بیا درود وای اختر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې عیدګاه نه مخکې به کجوره خوړه یو 15 او 3 چې څومره تا کجوري خوړی شي الله زموږ ټول مشکلات هر کې اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الله دې مشکلات حل کی او ډیر سلامونه زما قبول کړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.